مولانا بلال صاحب هغې خپل د قول نه رجوع کړې ده چې زه عام جمعیت والا نه یادوم. مطلب یې دا دی دې کې صرف مولانا مفتی ندیم صاحب دی د هغې باره کې دی وایي. نو د هغې باره کې خو ما دا جوابات وکړه چې هغې ته وایي چې زما خپل جماعت شته، زه جمعیت علما اسلام والا نه یم. نو ستا دا خبره دا جواب دیم غلط دی، دا کم چې دی کړی دی. او بیا دا دعوه کول چې جمعیت علما اسلام د ختم نبوت نه منکرین دي، د حیات النبی نه منکرین دي. ګوره دې وخت کې الحاد سر را اوچت کړی دی او دې وخت کې د انکار حدیث فتنه را اوچته ده. را یوځای شي ټولو علماو ته مې درخواست دی د کفر خلاف کار وکوي، د یهودیت او نصرانیت او د قیدانیت خلاف کار وکوي او د دې باره کې دلایل خپل علمي استعداد استعمال کوي. دا مشهورې چې کومې مجادلې دي، دا کومې منازعې او جګړې شروع دي او کنزل او بدر او دا قصې مسې چې څوک کوي، د دوی خلاف الحمدلله مونږ آواز اوچت کړی. شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد الله حقانی صاحب او دغه رنګې مفتی اعظم KPK شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا مفتی صاحبزاده گوهر علي شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه او د دې شاګردانو د دې متعلقینو دا آواز اوچت کړی. او دا به زه په دلایلو ثابتوم. جمعیت علما اسلام والا زما چیلنج دی، ذمهوار سټیج نه زه یم که په جمعیت علما اسلام والا چا کې خیرت دي ځان له کباړي تیار کړي، الله وسایل تیار کړي، کم مشر تیار کړي، په دې نه تیار کړي جمعیت علما اسلام والا دې چې دي د ختم نبوت منکرین دي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنة الآية. وقال عليه السلام إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما رواه البخاري. د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند سره تعلق لرونکو مسلمانانو ورونو، څنګه تاسو ته معلومه ده د اشاعت التوحید یو مولانا حضرت بلال صاحب چې هغوی یو چیلنج کړی د جمعیت علماء اسلام متعلق یو فتوه لګولې او یو دعوه یې کړې وه چې جمعیت علماء اسلام والا مشرکان دي، دا زنادقه دي او د دې امت بدترین کافران دي. نو هغه چیلنج ما قبول کړی، ما انتظار کو او زما نمبر هم دوی سره و او مختلفو ملګرو دوی سره د دې باره کې رابطه هم وشوه، خو چونکې هغوی هغه جوابي رابطه ما سره ونه کړه. په دغه کلیپ کې ما دام ویلیو که دوی رابطه ونه کړه دا به هم شکست وي، که رابطه یې وکړه خبرې او موضوع یې بدلوله او نورې قصې کولې یا هغه کتابونو نه حوالې پیش کولې چې هغه د دوی په نسبت باندې حجت او دلیل نه دی، نو دا به د دوی شکست وي. خو چونکې د دغه دومره لوی غټ اقدام چې په جمعیت علماء اسلام باندې د شرک او د کفر فتوی لګولو دومره لوی جرت او دا چیلنج او دعوه د هغې دپاره چې زما جواب دوی ته میلاو شو، نو دوی مولانا بلال صاحب صرف دومره وکړل چې په خپل موبایل کې په فیسبوک کې یو پوسټ ورکړ چې زه کله جمعیت علماء اسلام یاد کم نو مراد د دې نه زما د مفتی ندیم صاحب ګروپ وي. ټول جمعیت مطلب دا چې ټول جمعیت علماء اسلام هغه زما مراد نه وي. ابه تاسو ته واضح شي هغه پوسټ په دې کې شته چې کوم د کړی دی چې یعنې زه عام جمعیت والا نه یادوم او دې کې صرف د مفتی ندیم صاحب دی دغه ډله زما مراد ده. یو بل پوسټ چا کړی دی د هغې وضاحت هم کړی چې یعنې دا زما قول نه دی او بیا پکې وایي چې یاره زه کله زما په خوله باندې زما الفاظو کې جمعیت ټکی راشي نو مراد دی زما د مفتی ندیم صاحب دغه ډله وي. نو زه مولانا بلال صاحب ته وایم چې زه دا رجوع هم ستا دپاره صحیح ده، خو دومره لوی جرت کول په دغه دومره جمع غفیر باندې او په دغه مشایخو باندې دومره لوی غټه فتوه لګول او غټه دعوه کول او بیا دومره کمزوري انداز کې چې خپله دعوه سړی په دلایلو نشي ثابتولی او د چیلنج څوک قبول کړي هغه سره میدان کې نشي کېناستی. نو زه دا وایم چې مولانا بلال صاحب
آینده دپاره ډیر احتیاط ځکه کوئ چې بیا به ستاسو په فتوو ستاسو په قولو ستاسو په دعوو به څوک اعتماد نه کوي. قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنه. کم کس چې تاسو باندې سلام اچي هغوی ته یعنی هغه مسلمان دی سلام اچي هغه ته تاسو کافر مه وایه داسې ورته مه وایه چې لست مؤمنه ته مؤمن نه. او امام بخاری رحمت الله علیه او امام مسلم رحمه الله متفق علیه یو حدیث نقل کړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. د دوانو جهانو سردار مبارک فرمایي اذا قال الرجل لاخيه یا کافر، کله چې یو کس خپل رور مسلمان ته دا الفاظ استعمال کی چې اے کافره، د کافر لفظ مسلمان ته ویل فقد باء بها احدهما، دغه لفظ د کافر په دې دوانو کې په یو باندې صحیح کیږي، یا هغه چاته چې کافر ویلی شوی که هغه باندې دلایل وي او د باندې د کفر علامات او د کفر آثار په ثابت شو نو دغه کافر دی، او که هغه کافر نو نو دا خبره دی ویونکي ته د متکلم ته راواپس کیږي. یعنی د دوانو کې په یو باندې دا حکم لګي. دا د دوانو جهانو سردار مبارک فرمایي او دا روایت امام بخاری او مسلم رحمهم الله متفق علیه دا ذکر کړی دی. نو احتیاط دا پکار دی چې یو انسان کله فتوا لګوي بیا دومره لویه فتوا د شرک فتوا او دغه رنګې د زندقیت او دغه د کافر فتوا لګول او بیا دا دعوه کول چې جمعیت علماء اسلام د ختم نبوت نه منکرین دي، د حیات النبی نه منکرین دي، دا د تا ته یادوي. او د اشاعت التوحید هغه سنجیده او ذمهدارو ملګرو ته زه دا وایم چې کم از کم تاسو په دې خبرو باندې د خپلو ملګرو اصلاح کوئ او د هغوی مخنیوی هم کوئ. نن چې په پاکستان کې قیدانی ته کافر ویلی شي، دا د مفکر اسلام د مفتی محمود رحمت الله علیه دغه فتوی او دغه حکم او دغه مشاورت برکت دی. دا د قائد ملت اسلامیه قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه د والد محترمو د جمعیت علماء اسلام په وجه باندې قیدانی نن کافر د آیین او د اسلام پرو سره دا ګڼلی شي. د تحفظ ختم نبوت بارکی څومره سرګرمۍ څومره قربانۍ چې د جمعیت علماء اسلام دي دا د چانه پټې نه دي، دا اظهر من الشمس دي. نو په دوی باندې دا ټاپه لګول چې دا د ختم نبوت نه منکرین دي او یا دوی باندې نور الزامات لګول او داسې خبرې کول چې هغه بیا سړی ثابتولی نه شي. لهذا زما د ټولو علماء کرامو که هر مکتبه فکر سره تعلق لري، که هغه غیر مقلدین دي، که هغه د دیوبند ملګري دي او که هغه د بریلیان حضرات دي، که هغه د اشاعت ملګري دي، ټولو ته وایم هر عالم چې فتوا ورکوي نو په کمال احتیاط د فتوا ورکوي، هسې د جذباتو کې نه راځي. دا وګوره مولانا بلال صاحب په ګڼه کې چرته په جذباتو کې راغلی او دومره د جذباتو خبرو سره او دومره غټ حکم او دومره جرت یې کړی دی چې هغه دعوه چې کومه د کړې وه د کفر او د شرک او د زندقیت هغه ثابتولی نه شوه. نو نن د بیا په خپل پوسټ کې وویل چې زما د دې خبرو د دې جمعیت نه مراد مولانا مفتی ندیم صاحب دی. نو زه تاسو ته دا درخواست کوم چې آینده دپاره به کمال احتیاط کوئ، ځکه بیا به ستاسو په قول او ستاسو په فتوا باندې څوک اعتماد نه کوي. دویمه خبره دا ده چې دې کې مراد زما مولانا مفتی ندیم صاحب دی. نو تا سره د مفتی ندیم صاحب مناظره شوې ده او مفتی ندیم صاحب تا ته ویلي چې زه خپل جماعت لرم نوجوانان احناف، زه د هغې امیر یم او د جمعیت علماء اسلام د پلیټ فارم په رو سره د هغې د شرایطو په رو سره زه د جمعیت رکن نه یم. هغه په خپله ویلي چې زه جمعیت والا نه یم. نو چې ستا مخکې هغه تصریح کړی د هغه وي زه د خپل یو جماعت د نوجوانان احناف امیر یم. نو ته بیا څنګه دا خبره کوي چې یاره زه چې جمعیت علماء اسلام یاد که مراد مې تې هغه وي. تا خو عامه خبره کړې ستا په دې کلیپ کې چلیږي. مولانا بلال صاحب داسې بې احتیاطي نه ده پکار. د جمعیت علماء اسلام هغه عظیمه قافله دغه جمع غفیر چې په دې کې شیخ الاسلام مفتی تقی العثماني دامت برکاتهم العالیه غونتې شخصیت، دې کې د اکوړي د شیوخو غونتې د دیر بابا مغفور الله بابا
او دغه ډیر لوی مشایخ په دې جماعت کې په جمعیت علماء اسلام کې دغه رنګ زینت المحدثین د ایشیا د صف اول عظیم محدث کبیر استاذ الحدیث استاذنا و شیخنا حضرت شیخ محمد ادریس صاحب حفظه الله، دغه رنګ مفتی اعظم KPK مفتی اعظم صوبه خیبر پختونخوا، شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا مفتی صاحبزاده مفتی گوهر شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه، دا دومره لوی مشایخ اکابر علما محدثین مفسرین په دې جماعت کې دي او ته عامه فتوه لګی چې دا جمعیت علماء اسلام والا مشرکان دي، دا کافران دي او بیا وایي چې دا زندیقان دي او د دې امت بدترین کافران دي او بیا په دغه ورکوټې پوسټ باندې نو زه وایم چې داسې احتیاط کوه چې بیا بل چاته نه وي چې زما دپاره پوسټ وکړه او زما د خبرې وضاحت وکړه او یا داسې ورکوټې تحریري پوسټ ورکړي. څومره چې د کل عام چیلنج کړی دی ته د مفتی ندیم صاحب هغه اصول موږ ته مه پیش کوه، ستا او د هغه مناظره شوې ده، ستا او د هغه خپل منځ کې خپل کار دی او که ته وایې چې زه د هغه په اصولو تاسو سره مناظره کوم هغه ولې ستا دپاره دلیل دی څه اته منې که ته هغه منلی د هغه په اصولو به بیا مناظره شوې وه او هغه په شریعت کې ستا دپاره کم دلیل دی. د شریعت دلیل خو دغه څلور دي ادله اربعه دي قرآن حدیث اجماع قیاس. نو ما تاسو ته ویلي چې په شرایطو د مناظره په اصول مناظره باندې به زما ستا مناظره وي خو زه بیا هم چې تا رجوع وکړه د تحریر په شکل دی وکړه او د ټولو اکابرو ته مشایخو ته علماو ته پته ولګېده چې دا اسې د عناد او د بغض نه یا د جذباتو په وجه باندې دا فتوه لګولې وه نو چې رجوع دې کړې ده چې څنګه د کل عام چیلنج کړی راشه ښه ښکاره رجوع مو وکړه چې ما داسې کړي زه رجوع خو دې ثابته شوه ښکاره شوه دومره موږ ته پته ولګېده خو چې تا دومره غټ اقدام کړی دومره جرت دې کړی په کار ده چې په هغه جرت سره بیا ته راغلی وې بیا به ستا د علم شان خلکو قبل کړی چې او دا خو رښتیا انسان دې غلطیږي جذباتو کې راغی خبره یې وکړه. نو زما ټولو علما کرامو ته او ټولو مشایخو ته دا درخواست دی چې کم کس د کم جماعت دومره سرتیزي وکړي نو د هغه اصلاح خامخا کوئ. دا د کفر او د شرک او دغه رنګې د زندقیت دا فتوی لګول دا داسې اسان کار نه دی او دا د هر چا کار هم نه دی. نو په دې څیزونو کې ډیر احتیاط پکار دی. تر دې پورې علامه شامی رحمه الله هغوی عبارت نقل کړی دی هغوی په دې باندې فیصله کړې ده چې کله یو انسان کې 99 علامې احتمالات د کفر وي که یو انسان کې 99 پورې یو کم 100 پورې د کفر احتمالات پکې موجود وي او یوه پکې د اسلام وي نو وی دغه یوې وجې ته واحد يدل على الاسلام يحمل على الاسلام. علامه شامی دا په 4 جلد کې 224 نمبر صفحه کې دا عبارت نقل کړی دی وی چې یو انسان کې یو کم 100 علامات د کفر وي او یوه پکې د اسلام وي نو ته به دغه یوې لره اعتبار ورکې او د باندې به د مسلمان حکم لګی. دا د فقه معتبر کتاب دی. داسې ډیرو شرح العقاید کې داسې زمونږ د عقیدې څومره کتابونه دي په دې ټولو کې دا وضاحت شته. نو داسې په اسانه باندې دا نه کیږي چې یو انسان به راپاسي بل ته بوی ته مشرک بس هغه به مشرک شي یا کافر په فرد معین فتوه لګول یا په جماعت فتوه لګول یا څه اشخاصو باندې لګول د شریعت په روح کې به د وخت شرعي قاضي او دغه وخت حاکم به کوي او داسې به قابل هغه دارالافتاګان چې هغه مسلمي وي قبول شوي وي او هغه په یو کس 2 کسو باندې یا په داسې علماو باندې چې هغوی نه مطالعه وي او صرف جذبات راغستي قار غصې راغستي او هغه راځي بس دز د کفر فتوا. ګوره دې د کفر فتو تاسو وګورئ په ننه څه خبره چې دا سټمپونه او ټاپیار چا پیدا کړي دي د کفر فتوې لګئ د خوره کې د وطن کې د انسانانو کې د مسلمانانو کې د پښتنو کې د دومره نقصان وکړه دومره وینې توی شوې دومره اختلاف او توړ پیدا شو دومره منافرت پیدا شو دومره تفریقه او جداوالی راغی چې د یو بل نوم هغه په یو بل باندې بیا بد لګي. برای مهرباني د الله د رضا دپاره هر عالم د علم پیدا به امت ته دا وي چې د خاص کر دې مسلو کې د کفر او شرک او دغه رنګې د الحاد او دې څیزونو کې د پتو لګولو په باب کې ډېر کمال احتیاط وکړي
داسې دی نه کوي چې بیا د خپلې خبرې وضاحت هم نشي کولی، بیا د خپل چیلنج هغې ته خپله حاضري هم نشي کولی. زما مراد د دې نه دا نه دی، زه حالن کې د ډېر وخت نه زما دا میشن دی، دا مشهورې چې کومې مجادلې دي، دا کومې منازعې او جګړې شروع دي او کنزل او بدرد او دا قصې مسې چې څوک کوي، د دوی خلاف الحمدلله مونږ آواز اوچت کړی. شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد الله حقانی صاحب او دغه رنګې مفتی اعظم KPK شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا مفتی صاحبزاده ګوهرعلي شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه او د دوی شاګردانو د دوی متعلقینو دا آواز اوچت کړی. زه د دغې قایل نه یم او نه زه فسادات او جګړې او اختلاف خوښوم، خو زما زړه درد وکړه چې ته دومره جذباتو کې راغلی، دومره بې اختیاره شوی چې تا ګڼه ولید او طالبانو کسان دي ولیدل، یا تا له چا یو ځای کې پروټوکول لږ عزت درکړه نو ته به ورسره پاسې په دغه دومره مشایخو، په دې اکابرو، په دې علماو او په دې محدثینو مفسرینو باندې به د شرک او د کفر ټاپه لګئ. او په دې کې د اشاعت التوحید چې کم سنجیده ملګري دي او کم ذمه دار ملګري دي او ډېر هغه چې د چا په زړه کې درد و، دغه مخکې کلیپ چې کله مات جوابي دغه وکړه، هر یو تاسو وګورئ په دې کمنټسو کې ویلي چې موږ د اشاعت کسان یو، خو دا خبره د مولانا بلال صاحب غلطه ده. نو بلال صاحب تاسو ته درخواست دا دی چې آینده دپاره کمال احتیاط کوئ، او که کم ملګری که هغه د هر جماعت وي او دومره بې احتیاطي وکړي نو انشاءالله دا خادمان د دې علماو دفاع کوونکي او د دې مسلمانانو د دفاع دپاره الحمدلله د دلیل میدان کې وه، انشاءالله د حرف او د لفظ د کلمې او کلام د هر ځای جواب به انشاءالله جواب ترکی به درکومه. نو زما درخواست دا دی ټولو مسلمانانو ته، ټولو علماو ته، ټولو طلبه کرامو ته، بلکې ټول دا کم کسان چې مناظرې کوي دوی ته مې درخواست دا دی چې د مینې محبت د امن دایره کې د چا سره مې اختلاف ته اختلاف خو وي که نه، راځئ خپل کتاب راوړئ، خپلو مدرسو کې کښېنئ، ښه په امن کې په مینه کې، که یو څیز باندې ته نه پوهېږې تا به پوهېږي او که هغه بل کس پرې نه پوهېږي نو ته به یې پوهېږې، کښېنئ بس. دا خو اختلاف دی د دلایلو د کتاب، دې کې ذاتیاتو ته مه ځئ، دشمنۍ ته مه ځئ، یو بل باندې د کفر او دغه رنګې د یو بل باندې د شرک دا فتوی دونه بې احتیاطۍ سره خو دا نه کېږي. تاسو د عقایدو کتابونه وګورئ، دا د تکفیري عقیدو چې کوم اصول د فتوی د دي دغه لږ سټډي کوئ. بهرحال څه خبرې مې وکړې او په دې نیت مې وکړه چې ډېرو ملګرو رابطه کړې وه، هغوی وی چې یاره دغه مسلې څه وشو. نو مولانا بلال صاحب هغوی خپل د قول نه رجوع کړې ده چې زه عام جمعیت والا نه یادوم، مطلب یې دا دی. دې کې صرف مولانا مفتی ندیم صاحب دی د هغې باره کې دی وی، نو د هغې باره کې خو ما دا جوابات وکړه چې هغې ته وی چې زما خپل جماعت شته، زه جمعیت علما اسلام والا نه یم. نو ستا دا خبره دا جواب دیم غلط دی، دا کم چې دی کړی دی، ځکه هغه جمعیت کې ځان نه ګڼي، هغې تصریح کړې ده ستا سره مناظره کې او په هغې باندې ډېر کلیپونه تاسو هم کړي دي، ستاسو ملګرو هم کړي دي. نو لہذا دغه خبره خو دا جواب دیم غلط دی، خو چې تا ووایي چې زه دا مې مراد دی نور مې تی مراد نه دی، نو رجوع دې د قول نه وکړه. زه دا هم لویه خبره ده، خو د هر عالم، هر فاضل، هر طالب العلم هغه دا مناظرې کولی شي. د خلکو اوسه پورې دا خیال و چې بس مناظره به دغه کار چې یو بل ته به چیلنج ورکوي، کنزل به کوي، بدرد به وي، نیغ به کېږي، د یو بل د عزت نفس او د هغه ذاتیات به چېړي، بس دقه مناظره ده. نه نه نه، زمونږ د مشایخو، د اکابرو، د علماو، د محققینو مناظرې هغې نه به خلکو زده کړه کوله، هغې نه به امت ته ډېر ښه میسج ته او د عالمانو به ښکلی شان او ښه د عزت هغه به ښکاره کېده او خلکو به ترې ډېر سبق یادو. داسې به نه و لکه دا اوسنۍ مجادلې چې دي. نو بیا هم زه د هغه ملګرو شکریه ادا کوم، ګوره دې وخت کې الحاد سر را اوچت کړی دی او دې وخت کې د انکار حدیث فتنه را اوچته ده. را یوځای شئ ټولو علماو ته مې درخواست دی د کفر خلاف کار وکوئ، د یهودیت او نصرانیت او د قیدانیت خلاف کار وکوئ او د دې باره کې دلایل او خپل علمي استعداد استعمال کوئ. نو کم ملګري چې جمعیت علما اسلام سره د هغې تعلق دی، که د اشاعت التوحید سره دی او که نورو جماعتونو سره دی، مسلکي منافرت او اختلاف دا فتوی دا چې کوم د خپل منځ کې دا ختمې کوي. ګوره دا وخت د دې دا حالات د دې متحمل نه دي، دا وخت د دې نه دی چې مونږ یو بل باندې د کفر او د شرک او دا فتوی لګو. را یوځای شئ او د یو ځایوالي او د اتحاد او د ورورولۍ د محبت د مینې اظهار وکړئ. بعضې خبرې که ما سختې او تیزې کړي، لهذا ټولو سامعینو نه زه د هغې معافي و معذرت کوم او د حق په وضاحت کې الحمدلله چې کوم مشایخ او استادانو زموږ تربیت کړی، موږ په دې کې د هیڅ چا هیڅ قسمه پروا نه ساتو. الحمدلله د حق آواز، د حق خبره دا به په خپل علم او د خپل وس او د خپل کوشش او د الله تعالی په فضل باندې انشاءالله د تمام امت
غوږونو ته رسو او د حق دفاع او د مشایخو دفاع به کوو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. دیوبند علماء و رهبر دی جانا سیاستدانوں کی واڑا افسر دی جانا